بسم الله الرحمن الرحیم. الحبیب ټریول له تاسو سره مخاطب یم. زمونږ کم رونه بایګان چې بهر ملکونو نه راشي، سعودي، ملیشیا یا سپیشلی دوبۍ والا چې کمی دلته په چوټۍ باندې چې راشي، نو دلته مختلف قسم ایجنټان دي. هغوی ورته وایي چې ته مونږ له خپل پاسپورټ راکړه، میاشت یا 2 میاشتې دا به مونږ سره پروت وي. بیا چې ته کله واپس په چوټۍ باندې ځې نو خپل پاسپورټ به تا ته میلاو شي او د هغې په عوض کې چې کوم دی 1,80,000 څونه چې هغه هغوی سره خبره وکړي دا به تا ته میلاو شي. نو په دې پاسپورټ دوی کوي څه؟ په دې پاسپورټ باندې دوی د بار ملک نه ګاډی راغواړي چې دا زما ملګری دی او زه دله دا ګاډی ګفټ کوم، دا ګاډی دله لیږم. نو هلته هغوی په هغې باندې ګاډی راولیږي، خو دلته پاکستاني ګورنمنټ سره تاسو په ریکارډ کې راشئ، هغوی ته دا پته ولګي چې دې کس لا دا هغه چې کم ګاډي رالیږي هغه په لکونو کې نه وي، ځکه چې 80,000 یا 1,00,000 څونه چې خو تاسو له درکړي، نو هغه ګاډی د کروڑو روپو ګاډی هغه په دې باندې راولیږي. نو دلته تاسو سره د ګورنمنټ سره په ریکارډ کې راشئ چې دې کس لا د 1 کروڑ یا څه د پاسه د 1 کروڑ روپو ګاډی راغلی، نو د سره به خپل دولت څونه وي. هغوی خو به تاسو ته ډېر وایي چې په دې کې څه مسله نه شته، هېڅ مسله پکې نشته، خو د دې قسمه څیزونو نه ځان وساتئ، ځان ته بچ وساتئ. د را روان مستقبل کې چې کوم دی تاسو دپاره زحمت به هېڅ جوړېدی شي.